دا شونډې رانږدې که توجه کوئ ما ته وی دا شونډې رانږدې که وایي ما شونډې محمد رسول الله ته نږدې کړې محمد رسول الله په نبوت والا شونډو باندې زما شونډې ښکل کړې او زما خولې ته یې لاړې راواچولې قسم دی د هغه وزنه تر اوسه پورې زما د خولې نه خوشبویي ځي د مشکو د عنبرو او چې ما ته څوک رانږدې سي قسم دی هغه وایي دا داسې خوشبویي ده ستا د خولې نه چې کومه خوشبویي ځي دا دنیاوي خوشبویي نه ده دا جنتي خوشبویي ده ټول څوک سره سبحان الله همدغه کتاب کې یو واقع بله علامه سخاوي رحمت الله لیکلې ده وایي یو پیره یو کسو یو بزرګو هغه به د شپې درود شریف ډېر زیات ویل توجه کوئ کم از کم 1000 پیرې به درود شریف ویل وایي یو پیره سملاستم په سنت طریقه باندې توجه کوئ په سنت طریقه باندې سملاستم وایي دا زما کمره کې پخوا خو داسې رڼاګان نه وي داسې تیزه رڼا شوه او دومره تیزه رڼا شوه چې زما سترګې برېښولې و چې ما داسې خوب مې لیده و چې مې وکتل یو شخص راغی نوراني شخص ما ته وی ودرېږه ما زه ودرېدم ما ته وی ته ما پېژنې ما نه کنه ما ته وی چې زه ستا پیغمبر محمد رسول الله یم ټول څوک سره سبحان الله زه ستا الله دا دیدار موږ ته نصیب کړي ټول وایي امین الله موږ ته د محمد رسول الله دیدار نصیب کړي ټول وایي امین د چا چې په زړه کې دا شوق ته یقیني خبره کوم او که دا شربت د دیدار ملو شو او په دې کې کوم لذت قسم بالله که داسې لذت په مخ ته ځمکه بل څه کې ملو شي بیا به ته تمنا یې خوب له به منډه وایې چې درود شریف الله ما ته به کله د نبي علیه السلام زیارت نصیب کېږي د ما محترم وی ما ته وی ته ما نه پېژنې ما د الله رسوله تاسو د الله رسول ها وی ما ته وی چې دا شونډې رانږدې که توجه کوئ ما ته وی دا شونډې رانږدې که وی ما شونډې محمد رسول الله ته نږدې کړې محمد رسول الله په نبوت والا شونډو باندې زما شونډې ښکل کړې او زما خولې ته یې لاړې راواچولې قسم دی د هغه وزنه تر اوسه پورې زما د خولې نه خوشبویي ځي د مشکو د عنبرو او چې ما ته څوک رانږدې سي قسم دی هغه وایي دا داسې خوشبویي ده ستا د خولې نه چې کومه خوشبویي ځي دا دنیاوي خوشبویي نه ده دا جنتي خوشبویي ده ټول څوک سبحان الله دا بهترینه خبره ده کنه چې چاته صرف دیدار د محمد رسول الله نصیب شو الله دې موږ ته بار بار د نبی اسلام دیدار نصیب کړي ټول وایي امین او په هر دغه کې چې اوده کېږي درود شریف وایه تاسو ته یو درود شریف نن وایم چې دا داسې درود شریف دی نبی اسلام مبارک فرمایي چې دا درود شریف یو انسان وایي او یا پرښتې الله تبارک وتعالى د ده دپاره مقرر کړي او هغه 1000 کاله د ده دپاره د مغفرت دعاګانې کوي 1000 کاله د ده دپاره د مغفرت دعاګانې کوي یو درود شریف ته یاد ساتئ نبی اسلام مبارک فرمایي دا درود شي جزا الله عنا محمدا صلی الله علیه وسلم ټول وایي جزا الله عنا محمدا صلی الله علیه وسلم ما هو اهله بیا ورته وکړئ جزا الله عنا محمدا صلی الله علیه وسلم ما هو اهله څوک چې دا درود شریف یو کرت ووایي الله تبارک وتعالی او یا فرښتې د ده دپاره مقرر کړي او 1000 کاله د ده دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي ټول څوک سره سبحان الله دا بهترینه خبره ده که نه اوس ته به مړ شي او فرښته به مقرر یي ستا دپاره به د مغفرت دعاګانې کوي سلام علیکہ سلام